السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو د خپل موبایل حفاظت کولی شئ. یعنې که یو څوک ستاسو موبایل یا له جیبه درڅخه کاږي یا تاسو یو ځای ایښی وي دی یا اخې، نو ستاسو موبایل به خپله تاسو ته اطلاع درکوي. نو ملګرو، د ویډیو تر شروع کېدو له مخکې که چېرې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب له څنګه د ګنټۍ نشان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې زموږ نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ، پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه نه راځي، بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. او ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې ویډیو څخه پیدا واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویې ګورو. نو ملګرو، تر ټولو له مخه به تاسو پلی سټور ته ولاړ شئ. زه پلی سټور خلاصوم ستاسو ته مخه. دا د پلی سټور ما خلاص کړل. پلی سټور چې کله تاسو خلاص کړئ، په سرچ کې به تاسو ولیکئ. دا د زه په سرچ کې لیکم پوکیټ سینس. پوکیټ سینس ملګرو، دا د ما لیکلی دی. دا اپ به تاسو ته راوړي. کله چې دا تاسو ته راوړی، دا به تاسو انسټال کړئ. دا ما الریډي انسټال کړی، دا به تاسو انسټال کړئ. دا انسټالېدنګ بعد به بیا موږ د دې دغه تاسو ته دروښیو، طریقه تاسو ته دروښیو. دا د اوس زه اوپن کړم. دا ملګرو ما اوپن کړی. اوپن کېدو څخه بعد به ملګرو دا انټرفیس تاسو ته راوړي. دا یې اول لیکلی دی پوکیټ سینس موډ، یعنې موبایل چې په جیب کې واچوئ یا څوک لاس وروړي یا څوک له جیبه څخه درته راکاږي یا یې ته خپله له جیبه راکاږي، دی به ګنټۍ وایي. او دویم چې دی هغه لیکلی دی چارج سینس موډ. چارج داسې کله ته چارج ته ږدې یا تا چارج ته ایښي، یو څوک یې راکاږي، نو له چارج څخه باسي، نو هغه ټایم به دی تا ته ګنټۍ وایي. او دریم یې لیکلی دی موشن سینس موډ. د دې مطلب دا دی چې یو ځای پروت وي، یو څوک یې وښوروي له ځای څخه، هم بیا داسې دی هغه تا ته ګنټۍ وایي. او څلورم یې لیکلی دی بیټري فول سینس موډ. د دې مطلب دا دی چې بیټري د دغه ډکه چې تا چارج ته ایښی، بیټري ډکه شي، بیا دی به تا ته ګنټۍ وایي. نو موږ به دلته خالي دا پر دغه کړو چې موږ به چارج ته ایښی، څوک یې له چارج څخه وښوروي یا یې وباسي، او دی به ګنټۍ وایي. دغه به موږ پر آن کړو. هر یو چې تاسو آن کولی شئ، هغه ستاسو په کار وي، هغه تاسو آن کوئ. نو دویم دا به بیا الاو کو. او بل موږ دا دی چې دا موبایل څوک له ځای څخه وښوروي، لاس وروړي، نو هغه به ګنټۍ وایي. ځکه چې د کار والا خلک وي، یا په دوکان کې وي یا په دفتر کې وي یا په بله کې، هغه موبایل به چارج ته کښېږدي، بیا یې هېر وي، دی په خپل کار باندې مصروفه وي. نو اوس موږ دغه هم پر لګوو چې څوک یې له ځای څخه وښوروي، او نو دی چې دی هغه ګنټۍ ووایي. نو بیا به موږ وګورو چې دا به موږ څنګه دغه کوو، الاو کوو. اوس موږ دا د چارج والا پر الاو کړی، نو دا به ملګرو موږ سیو کړو. اوس زه پر بیک باندې ولاړم. اوس به وګورو چې اوس دی څنګه د ګنټۍ وایي او که نه وایي. نو که ګنټۍ وویله، بیا به موږ ته دا معلوم شي چې دا ایپ چې دی دا زموږ د کار دی. ملګرو، دا اوس دا موبایل به چارج ته پروت دی، زه له چارج څخه باسم. تاسو یې وینئ ملګرو، دا اوس ما له چارج څخه وشوه، زما کله راواخیستله، زه یې وګورم. دا اوس ما بند کړ. دا ګوره اوس دا نه لګېږي ملګرو. کله چې دا چارج ته ګوره دا چارج ته نه دی پروت. کله چې دا تاسو چارجر ور کنیکټ کړئ، دا به اوس دا زه چارجر بیا ور لګوم. اوس دا چارج ته ما ولګوله. نو کله چې زه له چارج څخه کاږم، ما چارج ته ایښی دی، زه په کار باندې اخته شولم. نو هر څوک چې دا موبایل له چارج څخه کاږي، د چارج دا به ګنټۍ وایي. اوس دا د چارج ته ولګېد. اوس چې هر کله څوک دا موبایل وښوروي، له ځای څخه واخلي، له چارج څخه وباسي، دا موبایل به ګنټۍ وایي، موږ ته به اطلاع راکوي چې ستا موبایل له چارج څخه وختلی. نو ملګرو، دا ډېر ښایسته ایپ دی، ډېر ښایسته دغه دی، ستاسو په کار راځي. اوس زه بیا یې ور له چارج څخه باسم. دا دې ما بیا له چارج څخه وایست، ګوره بلکل ګنټۍ شروع کړلې. دلته موږ راسو، بېرته بیا بند کړو. دا رنګ کوم ویډیو خوښه شوې، ملګرو سره هم شیر کړئ، او تاسو هم د فایدې لپاره دا ایپ استعمالوئ. دا ډېر ښه ایپ دی. نو ما ته راکړئ اجازه تر را روانې ویډیو پورې. نور پر خدای سپارم، د الله په امان.